إياك نعبد وإياك نستعين. دين پس دا اختتامی کلماتو دا پارا دعوت ورکوم فضیلت الشیخ حزب الله محبت حفظه الله تا امیر ضلع پشاور مرکزی جمعیت اهل حدیث چې هغه راشي موږ او تاسو ته اختتامي یو څو کلمات وړاندې کړي. فضیلت الشیخ حزب الله محبت. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم الحمد لله دا مشايخ تفصيلي بيانات أغا جامع ومانع إن شاء الله تعالى دا مختلف أرخون باني فضيلة الشيخ بديع الزمان حفظه الله تعالى چې د مؤمنانو صفات هغه صفات چې هغه اعمال کول پکار دي په هغې باندې او هغه صفات چې د هغې نه ځان بندول پکار دي. د فضیلت الشیخ عمر حفظه الله تعالی د علماو توقیر او عزت او حقوق د هغې په موږ باندې زه یو کلمه ورسره مختصر هغه پې وسته کومه چې مؤمنان الحمدلله ډېر زیات اعمال کوي. دا د الله دپاره حمدونه دي. خاص کر کې زموږ دا ناسته دلته په دې ګرمۍ کې دا والله صرف د اسلام او د ایمان په بنیاد باندې دی. یعنې والله که موږ له نه څوک څه پیسې راکوي او نه زموږ په دې باندې څوک څه شاباشۍ راکوي، یو شاباشۍ د رب العالمین نه غواړو چې هغه موږ ته په دې مجلس په وجه باندې زموږ ګناهونه معاف کړي. همدې ناسته دا زموږ دپاره د اعمالو صالحونه وګرځوي. انشاءالله امید د الله نه دی چې ګرځوي به. مؤمنانو داسې عظیم صفات چې موږ یې کوو چې نیک اعمال دي، بیرته د نیکو اعمالو ساتنه دا په موږ باندې فرض او لازم ده. ډېر کله یو مؤمن او مسلمان یو نیک عمل وکړي لیکن بیرته هغه نیک عمل هغه برباد کړي، خبر هم ترې نه وي. د دې وجې نه که د اسلام د قرآن او د سنت مطالعه موږ وکړو، موږ ته چې څنګه اسلام د نیک عمل ترغیب راکوي، جانب مقابل کې موږ د دې نه منع کوي چې نیک عمل بیرته برباد نه کړي. یو څو امثله د هغې لنډ بیانوم. یو مثال محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات. ای مؤمنانو ای انسانانو د حسد او د کینې نه ځان بچ کړئ. د حسد او کینه د مسلمان او د مؤمن سره داسې مثال لري او داسې ستا د نیک اعمال خوري او ختموي لکه ته لرګي راوالې اور ته یې کښېږدې اور چې څنګه دغه لرګي ختموي. او زموږ په دې معاشره کې نن دغه ګناه هغه نهایت زیات په تیزۍ باندې روانه ده. حسد بلکل زموږ په دې زړونو کې هغه اخکلی شوی دی. نیک اعمال ډېر وکړو، د نیکو اعمالو نه وروسته کینه زموږ دې حد ته ورسېږي چې هر سره نه بیرته تباه او برباد کړي. دویم چې زموږ نیک اعمال تباه کوي او بربادوي هغه زموږ ژبې دي. دا ژبې زموږ دا نیک اعمال بلکل کټ کوي لکه څنګه چې لور یا یو بل تیره شي باندې یو شی هغه کټ کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو ملګری تپوس کوي وی د الله رسوله موږ به په دې ژبو باندې رانیولی کېږو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل وی دا خلک په دې جهنم کې پړ مخې هغه نه راښکلی کېږي مګر حصائد السنتهم. د خپلو ژبو باندې دا خپل نیک اعمال یې بیرته هغه لو کړي او ختم کړي وي. محترمو دا خپل نیک اعمالو چې زموږ څومره تعلق دی جانب مقابل کې هم دقه رنګې تعلق بیرته د نیکو اعمالو د ساتنې سره زموږ په کار دی چې هغه اعمال زموږ د دې بدن نه، زموږ د ژبې نه، زموږ د سترګو نه، د غوږونو نه، د لاسونو نه صادر نشي چې بیرته نیک اعمال زموږ تباه او برباد نشي. نو الله رب العالمین دې وکړي چې رب العالمین موږ له توفیق راکړي چې موږ د خپلو نیکو اعمالو ساتنه وکړو. الله رب العالمین دې زموږ دغه اجتماعات همیشه او تل دپاره جاري او ساري ولري. اخر کې زه د دې مسجد د ټولو ملګرو خاص کر کې د فضیلت الشیخ عبدالرشید حفظه الله تعالی شکرګزار او به د ټولو ملګرو چې هغوی الحمدلله په دې ګرمۍ کې موږ سره شرکت وکړو
او آینده دپاره هم زموږ د تاسو ټولو ملګرو نه به دا غوښتنه وي چې کوم ځای کې دعوتي اجتماعات یې هلته موږ شرکت وکړو. الحمدلله د مرکز جمعیت الحدیث د ضلع پېښور تقریبا 10 اجتماعات دا مرتب شوي وو په هغه 25 مئی باندې. دا اوسنی پروګرام نه دی چې موږ 2 ورځې مخکې مرتب کړی و، بار لست هم لګېدلی دی. 25 تاریخ باندې اجلاس وشو، 10 اجتماعات منعقد شو په پېښور کې، او انشاءالله یو 20 اجتماعات نور دی، او د هغې نه وروسته به بیا یو غټه اجتماع د ټول ضلع پېښور په سطحه باندې کېږي. موږ سره په دغې اجتماعاتو کې دعوتي تربیتي کې هر شیخ الحمدلله ترتیبوار هغه را روان دی. مختلف مشایخو مختلفو ځایونو کې هغه بیانونه وکړه، او نور علما به هم انشاءالله موږ سره یي. زموږ هم د تاسو نه غوښتنه ده چې په دغې دعوتي او تبلیغي او تربیتي اجتماعاتو کې موږ سره مدد وکړئ، هم جاني او هم مالی. ان شاء الله تعالی دا به یو صدقه جاریه زمونږ دپاره وګرځي. اخر کې دغه دعا کوو چې سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك وصلى الله وسلم على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. زندہ باد سلفی نیٹ ورک دا محمدی نیٹ ورک دا محمدی نیٹ ورک.